د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا زیاد تقوادار څوک نشته د جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نا زیاد یریدون کې څوک نشته خو هغه خپل شاګرد ته وایي ما تل قرآن وایا چې زه واورم هغه هم د قرآن کریم اورېدو ته محتاج دی قرآن کریم چې شروع کیږي نو الله تعالی پاغي کې فرمایي چې هدل للمتقین هدایت یافته خلق یو حد ته رسیدلی خلق هغه هم قرآن کریم ته محتاج دي او قرآن کریم دا هغه د پاره هدایت ته دا هغه د پاره نور دی نه حسنش غایت ادارت نه سادی را سخن پایان بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چونا باقی دا اللہ تعالی دا محبت دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا رحمت دا خبر و انتہا نشتا او دا اللہ رب العزت منن کی دا اللہ تعالی دا تعلق دا اللہ رب العزت دا رضا خواہشمن هغی دا هغی دریاب نا مڑیگی نا یوازی داندا چه من اللہ امن توحید امن دین او قرآن امن نو پدی خبر اخلاص شوا ند دی زین خوشورو شوا دا د خبری انتها ندا اگلی منگوایو چیزا اللہ منم قرآن منم پیغمبر منم آخرت منم نو بس پدی زیبان اخلاص شوا نا پدی زی اخلاص ندا تیرے آگے آسماں اور بھی ہے اور عشق و محبت کے امتحان اور بھی ہے ددی زین خو خبر اس شروع شوا ددین رسو دا خبر یقین تا کزولی او دا بیا د مین حد تا رسولی او دا مین بیا په حد ولاړه نه ده پښتانه کله کله په ټرکونو باندې وګولي کی وینه په مینا مړې دلشت نه په مال نو د مینې د دریاب نه څوک مړیږي نه او دا الله تعالی محبت دریاب هغه د خلاصېدو نه دی نو موږ او تاسو ہر وقت کی قرآن کریم تا محتاج یو کچرتا منگا دی رنبی سٹیج کیو او پڑنبی حد کیو چی منگ صرف توحید منل دے منگ موحدین شویو منگ دا اللہ تعالی یوال منل دے نو منگ دا شرک دا کندنا د توحید یو سٹیج او یو عزت تا الله تعالی را اوچت کړیو خو اوس دا منل دا په یقین باندې بدلولی او دا یقین په محبت او دا محبت په اشد حبن باندې بدلولی والذین آمنوا اشد حبا لله چه دا سشی چه دا اللہ تعالی دا دین دا اللہ تعالی دا رضا دا اللہ تعالی حکم آغا پر طولو حکمونو باندې بالاشی
او د ټولو حکمونو نه خوږ شي د هغې په منلو کې د هغې په عملي کولو کې بنده ته لذت محسوسیږي اندر مادر ما دریجا خوشیم گرچی درمیان آتشم بیا ورته اور هغه ګلونه ښکاري د اور سکروټ کې ورته د ګلاب ګلونه ښکاري او د الله رب العزت رضا دا د هر یو څیز نه اوچته وي د الله رب العزت حکم د هر چا د حکم نه اوچت وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دا د هر چا د طریقونه د هر یو رسم او رواج نه د هر طریقې نه خوږ وي حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی ضیاء النور کی ذکر کئی چه آواز داشی چه لیتک تحلو والانام مریرتن لیتک ترضا والانام غضابو لیت بینی و بینک عامرو و بینی و بین العالمین خرابو لیتک تحلو والانام مریرتن ارمان اے اللہ چترا تخوگوے دا ہر یو سیز نرا تخوگوے دا اللہ رب العزت نم خوگ لگے دلے دا اللہ رب العزت دین چی دین واغ دربان خوگ لگے دلے دا اللہ رب العزت کتاب قرآن کریم چی دے واغ دربان خوگ لگے دے چی عالم جماعت کی دا اللہ کتاب راوالی او سڑے ہوئی چی اردا دے سا بیانے ویدہ دے دا اللہ تعالی کتاب بیانے نو دتا بیا ڈوڑے پر خودل آسانوی فیس بک قربان اول ورطا آسانوی ڈراما گپونا قربان اول ورطا آسانوی دا چنیو دا بازار ادریدل د دکانونو درېدل ورته آسان وي وایي زما د محبوب کتاب ویل کېږي چې هر کله زمونږه ایمان چې دی هغه د محبت درجې ته ورسېد یعنی ایمان زمونږ چې دی هغه په مینه باندې بدل شو زمونږه ایمان مینې حد ته ورسېد لکه قرآن کریم والذین آمنوا اشد حبا لله والذین آمنوا اشد حبا لله مومنان چی دینو دادا اللہ پا مینہ کی انتہائی کلکتی والذین آمنوا اشد حبا للہ یو مطلب دایات کریم دادے چی دا اللہ رب العزت سرمینی انتہائی کلکدا پلری کولو باندے لری کی گینا کسوک دا مینا لری کول غواڑی نو دیور تدا خبر کئی چی یہ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا دا آریو سیس چیوین واغا دا اللہ تعالیٰ دا پاروی دا اللہ رب العزت محبت کی دے انتہائی کلکوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغو دا ملګرو بارکی داغه د دشمن نه تپوس کړی دی ابو سفیان هغه وخت کې د نبی علیہ السلام دشمنو او د نبی علیہ السلام سخت دشمن نه خداغه نه یو بل دشمن تپوس کوي چې نبی علیہ السلام سره چې کوم ملګری دي نو هغه بیا خپل خبره پریږدي هغه خپل خبره پریږدي هغه ورته وای ابو سفیان ورته وای چې نه بیا انتهایی کلک وی او خپل خبره پریږدي نه خپل خبره بیا پریږدي نه
ناغبل دشمن وی مسلمان نه دی هغه وی کذالک الایمان اذا دخلت بشاشته القلوب او کنا ایمانم دق شانتی وی چې کله د ایمان رونق د ایمان خکولا د ایمان زلا چې دا کله زړه ته وردن نشي نو بیا هم دق شانتی وی د اول شهیدة فی الاسلام اولنی شهیدہ پہ اسلام کی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا صنف نازک پا زنانو کی اولنی شهیدہ چدانو سمیہ دا یعنی دا اسلام ونه چدا نو دا وینا غواړي د اسلام وینا سغواړي وینا غواړي په خوا باندې خلکو لیکلو پر ښو باندې وی مینا قربانی غواړي مینا ویسه غواړي قربانی غواړي نو مینا د الله قربانی غواړي مولانا رومی وی نه راه پر خون میں کند نه راه پر خون میں کند قصہ ہے لیلا و مجنون میں کند دا اللہ تعالی دا محبت چه دے نو دا اللہ را دو وینو نڈکی او قصہ ہے لیلا و مجنون میں کند دا قصہ دا لیلا و دا مجنون را تازہ کئی دا اللہ تعالی پا محبت کی سمیہ چه دا نو دا اللہ رب العزت دین تا اولنائی وینی اچولی دی آغی صنف نازک چده نو آغی وینی واچولی د اسلام بوٹی لا ترقای دا پارا وینا پکاروا خلق وی کنا وی دا ازادای ناوی پا مہر کی سرون غواری نو پاسی پا ازادای مایونو ظلمو دا ڈولائی پورتا گئی نو دا اللہ رب العزت دین آغا قربانی غواری آغی سمیہ بی بی او دا آغی خاون یاسر رضی اللہ تعالی عنہ د اسلام بوٹی توبہ چی او د زوی بارکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کلا انا عمارا ملیا ایمانا کلا انا عمارا ملیا ایمانا من قرنه الى قدمه واختلط الایمان بعزمه وبدمه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمار بارک فرمائی دا عمار ایمان کم حد ترسیدل دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا گواہی دا دا خپل شاگرد عمار بارکی وی انا عمارا ملئا ایمانا عمار چرے نو دا دا ایمان نہ ڈکتے سو کوئی دا نبی علیہ السلام وی عمار چرے نو دا دا ایمان نہ ڈکتے واختلط الایمان بعزمه وبدمه عمار دی ایمان نہ ڈکتے من قرنه الى قدمه دا سر دی ویختو نیوالی ترخپو ترگیٹو پوری دی ایمان نہ ڈکتے واختلط الایمان بعزمه وبدمه او ایمان چی دے نو آغای دا آغا وینی او اڈکو سر آغا گلے دے دا عمار دا سی ایمانو دی حد ترسیدلے و دا عمار ایمان چی نبی علیہ السلام دا آغا بارکی ہوئی آغا دا ایمان نڈکتے نو ایمان کلکول والذین آمنو اشد حبا للہ مومنان دا اللہ پا منہ کی انتہائی کلک دی اس یو طاقت اس یو لالچ اغی دا اللہ دا مننا اڑول نشی دا سیووی چی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ایماندار بدا سیموی چی آغا با دنیا پڑک تا گوری که دنیا ملاویگی
نو دیو په ایمان کې تیز رواني کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. داسې به دنیادار وي چې داسې هم ایماندار به وي چې د هغوی ایمان به د مفاد واله وي، مفاد پرست به وي. د فائدې د وجې نه نبی علیہ السلام فرمایي چې یبیع دینه بعرض من الدنیا، دا ایمان به په یو څو روپو باندې خرڅوي، اس قیمت په سروم د ایمان نوي. او داسې به ومي چې ومن الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. چې ایمان کې ورته تکلیف راشي دا الله تعالی په نوم کې، دا الله په محبت کې، دا الله په دین کې تکلیف راشي نو داسې تیرا وګرځي لکه جعل فتنة الناس كعذاب الله، داسې وګرځي دا مصیبت لکه د خدای عذاب، لکه دا الله د عذاب د وجې نه سړی ګناهونه پرېږدي نو د خلکو د مصیبت د وجې نه دی ایمان پرېږدي. نو دا ایمان د محبت درجې ته نه رسېدلی، د ایمان ته د قرآن کریم اوبه نه دي اچولي، دا ایمان په قرآن کریم نه دی جوړ شوی. نو د دې د وجې نه کله د لالچ د وجې رستو شي او کله د یری د وجې نه رستو شي. د یری د وجې نه رستو شي. قرآن اشد حبا لله یو مطلب داو، دویم مطلب دا دی والذین آمنوا اشد حبا لله. مومنان آغا بختور دی چې دی پا اللہ مین دی دا هر یو مین نزیات. دنیا کی خلق مینے کئی محبتون کئی، پلار سره کئی، مور سره کئی، رور سره کئی، خزو سره مینا کئی، بچی سره کئی، دا یار دوست سره دا غد مطابق محبت کئی. خود مسلمان محبت دا اللہ سره دا با پلی طولو محبتونو او پر طولو مینو باندې غالب وی، پر طولو مینو باندې با زورور وی. یو طرف تا پلار وی بل طرف تا دا اللہ حکم وی، یو طرف تا عزیز ولی وی او بل طرف تا دا اللہ حکمی، یو طرف تا خزا او بچی وی او بل طرف تا ایمان وی او دا اللہ حکمی، یو طرف تا لیڈر وی دا پارٹائی لیڈر وی او بل طرف تا دا اللہ تعالی حکمی، یو طرف تا پیرو استاز وی او بل طرف تا دا اللہ تعالی حکمی، یو طرف تا اکثریت او ډیروالوی او بل طرف تا اللہ تعالی وی. د مومن محبت د اللہ تعالی سره په دې ټول مینو باندې غالب او زورور نه. یو طرف ته دې پخپل دی او بل طرف ته الله دی، نو پخپل ځان باندې وخپک دی او د الله محبت په هر چا باندې زوروري. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فخلقو کی داسی بختور همشتا، داسی نران و بادران همشتا دے چاگه خپل ځان قربانی دا اللہ دا رضا کولو دا پارا، خپل ځان قربان وی، خپل خواهش قربان وی، د خپل نفس تقاضا باندې خپک دی، خو الله تعالی نه ناراضه کوي. چې کلم ایمان دې حد رسید ایمان ایمان شو، ایمان ایمان شو. قرآن کریم ایمان دې حد رسئی، دې حد رسئی. د دې وجه نه لوی ځوان علیه الرحمت فرمایي قل الله اکبر
الف مرة بقلبك ومرة بلسانك. دا الله لوی چې دا نو دا زلزلہ پزړه باندې زوتا کا او یو ځلې د اقرار د پاره په خلی باندې وایا، د اقرار د پاره په خلی باندې یو ځل وایا. خدا الله لوی چې دا نو دا زړه ته کوزا کا. دا الله رب العزت محبت چې ده نو دا دې زړه ته کوز کا. نن ورونو منګ او تاسو صرف پر یو خبره گزاره کړی دا چې بس یاره منګه مؤمنان یو او موږ موحدین یو. بس که زمونږ ایمان مقابله لا 5000 لوټ راغی کنه نو بیا د 5000 لوټ په پیغالی وي. که زمونږ د ایمان مقابله ته زمونږ خواهش راغی نو بیا مونږ وایو مړه دا خو دومره خبره نه ده، خیر کله کله پکې دام کول غواړي کنه. که زمونږ د ایمان مقابله لا عزیز ولی رااله، عزیز ولی رااله یاره غم دی او خادي ده تر اوسه پورې دا دومره محنت الحمدلله وشو کیږي او الله دې پکې نور برکت واچي. خو پښتنو د شومې دیګ پرې نه ښودو او د درېمې دوای پرې نه ښودله. د شومې دیګ له به دی بانه ګوري بانه او په چم گاون کې به ښځې چې دي ناغی به ځان سره ترمس یا پلاستیکي بوتله راوړي او که خپله یې ونه خوري نو وړي به پکې خامخا او بانه یې وله څه کتلي وي دا خو ما نه دی پوخ کړی، وي دا خو یې هغه پلانکي رور څه کړی دی پوخ کړی. نو بیا یې وله ته نه پخی په بل کې وله دی پخی او خره به جوړ کړی. او د درېمې دواګانې د جمعې دواګانې ولې مونږ وایو یاره عزیز ولی ده، عزیز ولی ده. د الله رب غم اجره وی استاد ته به وایي یو څو خبرې د خلکو ته وکړه. استاد پاسي یو څو خبرې وکړي ویرونو غم خادي به د شریعت په طریقه کو دا به کو مرګ له تیارې په کار دی خبرې مبرې وکړي. یوه پکې تقریبا هر یو عالم پکې دا خبره کوي کاغه چې کمدنو پنځپیرې او که خیرې پنځپیرې خدا یوه خبره کوي چې رونو د الله په اچول زمونږ ګورې دا په شریعت کې نشته چې یو راځي دوا وکړه لپه واړو بل راځي دوا وکړه لپه واړو بل راځي دوا وکړه لپه واړو. دا ګورې رونو په شریعت کې نشته. هر یو عالم تقریبا دا خبره کوي. ما چې څومره اورېدلي دي خو چې څنګه هغه استاد بیان ختم کړي وایي رونو یو دعا وکړي او هغه خبره ختموي. چې خبره څنګه ختم کړي نو بل وایي یو دوا به ورته بله وکړو ډایرکټ لکه د هغې بیان پسې ډایرکټ نو بل به آواز ورکړي استاد یو دوا به ورته بیا وکړو. دې غریب له د پاسېدو د حجرې نه چل نه ورځي چې د دې حجرې نه به اوس پاسم څنګه نو وایي یاره یو دوا به ورته وکړو نو دی د پاسېدو نه ځان له چل جوړ کړی دی. په دوا راځي او په دوا پاشي. لکه دا سوچ موږ نه کوو چې یاره دا څه دي او څه نه دي. آیا دا د پیغمبر طریقه دا او که نه ده؟ دا د پیغمبر علیه السلام باندې غم راغلی و نو آیا دا چلغۍ کړی و چې لس کسه حجرې ته لاړل په نمبر به وی هو وکوته هو وکوته هو وکوته. خو دا زمونږ خپله پښتو چې دا نه موږ زوروره کړې ده خپل رواج هم زورور کړی دی. د الله رب العزت حکم د پیغمبر علیه السلام طریقه دا په هر څه باندې زوروري، په هر څه باندې دا به زورور وي او غالب وي. ایمان دې ته ویلی شي چې د الله رب العزت حکم د پیغمبر علیه السلام طریقه دا به د هرې طریقې نه اوچته وي او د الله حکم به په هر حکم باندې غالب وي. نن ورونو موږ خپل نفسانی خواهش پرېښودو ته تیار نه یو، حالانکه چې په هغې کې نه څه تکلیف شته نه د چا د طرف نه دباو شته هېڅ هم نشته، صرف او صرف یو مین خپل لذت پرېښودل دي. بس
هغه ظاهری او لغونته کې لذت او مزه هغه قربانولی هغه پرې خودو ته مونږ تیار نیو داس ایماندار وی الله وی ومن الناس ګره ځنې خلک وای مړه هغه ته مونږ څنګه رسو هغه خو غيو مونږ ورته چې څنګه رسو نو الله تعالی وی ومن الناس هغه هم انسانانو مړه سدیوان نو دا غي اډو کې د سټیلو نو دا غي پرګونو کې سیکا نو دا غي غوخه چې نو هغه د بل سنوي دا غي سرونه د فولادو نو دک انسانانو ومن الناس انسانانو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دنن زمن المیاء درد دادی چې موږ صرف په دې اکتفا کړی دا چې زه مؤمن یم موږ هغه ایمان خپل باندې مهنت نه کړی موږ دا هغه خپل دین باندې مهنت نه کړی چې دا الله تعالی تعلق دا الله رب العزت محبت او رضا دا موږ ته د هر څه نه خوږه شي مولانا رومي زکوي شاد باش عشق خوش سودای ما شاد باش عشق خوش سودای ما اے طبیبی جملہ علت حائما اے دوائی نخوتو ناموس ما اے تو افلاتون جالینوس ما شاد باش عشق خوش سودای ما اے طبیبی جملہ علت حائما زمونږ د ټولو روحانی بیمارو د ټولو معاشرتی بیمارو داغي علاج چې نو هغه د الله تعالی محبت ته کمن کی تکبر دے کمن کی غرور دے کمن کی حسد دے کمن کی بنیتی دا او کمن کی جنگ جګړې دي نو داغي وجه دا چې من خپل جذبات اوچتو او د الله تعالی دین ښکته کو خپل جذبات من غالب کړی دي نو دا زمونږ د ټولو بیمارو علاج چې دی نو هغه د الله تعالی محبت دی نو لیتک تحلو والانام مریرة ارمان الله چې ترا ته خوږ وی والانام مریرة او مخلوقات کتراخه وی نو تراخه دی وی یعنی کستا په خوږېدو باندې مخلوق ترخیږي نو زلزله د تارخشي لیتک ترضا والانام غصابو ارمان الله چې ترانه خوشاله وي که مخلوق غوسوي نو زلزله د غوسوي لیت بیني وبینک عامر وبیني وبین العالمین خرابو ارمان الله ارمان چې زما استا په مینس کې جوړوي کم استا په جوړ باندې او استا پر رضا کېدو باندې مخلوق ناراضه کېده او مخلوق سره مې روان راتللې نو راضي دي د صحابه کرامو حالات وګوره الله تعالی موږ له دعوت راکړي الله تعالی عام دنیا له دعوت ورکړي چې امنو کما امن الناس فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابه کرامو غوندي ایمان راوړی د صحابه کرامو ایمان هغه کې سو تفسیر مراغی ذکر کړي وی د صحابه کرامو ایمان داو چې لأنهم هجروا الأوطان وتركوا الأقارب والبلدان د صحابه کرامو د الله د پاره او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره خپل وطن قربان کو خپل کلی قربان کړل د نبی علیہ السلام او د الله تعالی د پاره خپل رشتہ دار چیو مور او پلار چیو بال بچیو نو هغه سه قربان کړل یعنی هغه ایمان او د الله رب العزت دین چیو نو دای په هر سبانه مخ کې کړو په هر سبانه مخ کې کړو حسن بصری رحم الله تعالی فرمای
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتشهي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ایمان تش د ارمانونو او د ظاهری بناوټونو نوم نه دی، بلکې ایمان چې ما وقر فی القلب، ایمان هغه دی چې په زړه کې انتهایی دروند دی، په زړه کې چې نو انتهایی دروند دی. وصدقه العمل، او د زړه د هغې دروندوالي رښتینی چې نو هغه عمل کوي، عمل چې نو هغه د تصدیق کوي، هغه عملونه چې نو هغه د ایمان مطابق دي. ځکه مینه چې دا محبت چې نو دا د زړه څیز دی، دا د زړه څیز دی، د هغې پته چې ده هغه په عمل باندې لګي. دا عمل چې دی او ژبه چې ده نو دا د ایمان ترجمانان دي. الله تعالی د مؤمنانو نښه ذکر کوي چې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان هغه بختور دي چې کله د دوی مخې ته الله یاد کړی شي، الله تعالی یاد کړی شي، نو وجلت قلوبهم د دوی په زړه کې یاره راشي چې ما د الله تعالی نافرمانی کړې دي. الله لوی ذات دی او زما د الله سره مینه ده، هسې نه چې زما نه الله ناراضوي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، او کله چې د الله رب العزت آیاتونه ورته بیان کړی شي نو زادتهم ایمانا، د دوی دغه ایمان اثرات چې دي دا ایمان میوې چې دي نو هغه نور زیاتی شي او زیاتی شي. قرآن کریم وی اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ایمان مضبوط تے او میوی پا براباندی روانی دی، ثمرات و ترا روان دی. دا عملون چی دی نو دا دی ایمان میوی دی، دا دی ایمان میوی دی. نیک اعمال او دو گناہونو نزان بچ کول دا دی ایمان نتیجه دا، او دا دی ایمان زوت تے. دا ایمان منتخ ایمان خکارکی گی، ایمان لاسو لراشی، ایمان سترگو لراشی، ایمان خوگونو لراشی، او ایمان چه ده نو آغا جب لراشی. یعنی دا جب چه ده دا بیا دا اللہ پا حکم باندې استعمالی گی، دا سترگی چه دی نو دا اللہ پا حکم باندې استعمالی گی، دا خوگونو چه دی نو دا بیا دا اللہ پا حکم باندې استعمالی گی. ستر لخبی لاسونا دا ټول دا اللہ رب العزت پا حکم باندې استعمالی گی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. من احب للہ و ابغض للہ، د چاچی د زړه ورکړه راکړه، د زړه جذبات، د زړه حرکات او سکانات، د زړه تړون او د زړه شلاون دا د الله د پاره وګرځي، او د لاسونو او د اندامونو ورکړه راکړه او د هغې بندول او ورکول دا د الله د پاره شو. یعنی ظاهرا او باطنا دې د چا شو؟ دا اللہ تعالی شو. فقد استکمل الایمان وفی روایت فقد استکمل ایمانه. یقینا دخ کی سڑی خپل ایمان کمال تا ورساو، خپل ایمان چرے نو آغای کمال تا ورساو. ورونو قرآن کریم منگلا د دی ایمان دعوت را کئی، او د قرآن کریم سر تعلق آغا سڑے دی ایمان ترسی، دی ایمان یو حد ترسی، دی ایمان یو حد ترسی. اگورا ابراہیم دے او خلیل اللہ دے، ابراہیم علیہ السلام آغا ہستی دا
چې الله تعالی داغه بارک فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا واتخذ الله ابراهیم خلیلا او الله رب العزت ابراهیم علیہ السلام بارک فرمائی ان ابراهیم کان امتا قانتا ابراهیم چې وو نو هغه په ځان له یو ډله او ځان له یو جماعتو لیس علی الله بمستنکری ان یجمع العالم فی واحد یو تن کې دنیا را جمع کړي وا ابراهیم په یو ځل په یو تن باندې ډله وا هغه ابراهیم الله تعالی سوچت کړي دی او الله ته سوال کوي وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اے اللہ تعالی ما او زما بچی وجنبنی وبنی او بچی سوکتے یو اسماعیل لے ذبیح اللہ او بچی سوکتی آغا وقت یا اسحاق شوه دے او یا ندے شوه خبل بچے دے اسحاق علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام اولاد کی تر عیسیٰ علیہ السلام پوری انبیاء راغلی دی او اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سوال کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اے اللہ ما او زما بچی د بوتانو د بندګۍ نو ساته ابراهیم کوم بندګي کولا د ابراهیم بچو د بوتانو کله بندګي کولا تفاسیر وګورم هغه وی صنم یوازي بوت تنوي صنم یوازي قبر تنوي صنم یوازي د غیر الله زیارت او بندګۍ تنوي بلکہ صنم چی دے نو دا شغل دا غیر اللہ تویلے کی گی چی اے اللہ چرتا دا سی وخرا باندران نشی چی زمان دا زڑو تعلق چرتا کی بلچا سر جوڑ شی نن سبا وی زڑی پا پلان کی و پا پلان کئی بائلے لے دے گا نا دا زڑ جوارے شروع دی نو چرتا دا سیو نشی چی زمان زڑتا غیر را دن نشی ابراہیم نے یو حد دے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا خو ابراہیم چی دے اگر اللہ پا محبت باندے موڑو ندے ہم چونے زہرے و تریاقے کی دید ہم چونے دمساز و مشتاقے کی دید ہم چونے زہرے و تریاقے کی دید ہم چونے دمساز و مشتاقے کی دید روح چی دے او انسان چی دے مسلمان چی دے دا اللہ رب العزت پا مینا مڑی گینا دے با یو طرف تا یو حد تا رسیدلوی یو بل طرف تا چی برگوری نو بیا بوم تگیوی اے برادر بے نہایت در گئے باہر کی میرسی بروے مئیس اے برادر بے نہایت در گئے اے رورا دا اللہ دا تعلق دا اللہ دا محبت دیر زیادی پورنائی دی او دیر زیادی درجی دی نو کمیتا چه او رسی دی نو پاگی باندی گورے ادری گا مام دا اللہ تعالی دا محبت سفر کوا قرآن کریم تا منگا ٹول محتاج یو ٹول منگا محتاج یو من خود سر نوالی ترخپو پوری دا گناہونو گنده یو دا گناہونو گنده یو دا اللہ تعالی دا ایمان اغا خون دا ایمان اغا لذت اغا لامن سکلم ندے مڑی دل خلا پریدوا خبرنا مڑی دل خلا پریدوا ذاق طعام الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی من یو طرف تا بل طرف تا سوچو نکو دا اللہ نا دا اسلام نا او دا پیغمبر علیہ السلام نا زمانگا سوچو نا زمان فکرو نا بل طرف تا روان نی رونو دا سی مجالس
د قرآن کریم دا مجالس چې دي دا موږ له دعوت راکوي د داسې قسم ایمان او دا موږ له دعوت راکوي چې قرآن کریم سره خپل تعلق برابر کوي د قرآن کریم سره خپل تعلق برابر کوي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي من سره ان ينظر انه يحب الله ورسوله فلينظر ان كان هو يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله یو سړی دا قتل غواړي چې زما پزړه کې د الله او د پیغمبر مینه شته او کو نشته نو دی ګوري چې د په دې زړه کې د قرآن مینه شته او کو نشته نو کو د قرآن مینه وا نو الله سره مینه ده او د پیغمبر سره هم صدا مینه ده او کو د قرآن کریم محبت نو نو د پښتنو خبره ایشته بشته بیا یې نشته رونو د قرآن کریم محبت دا د الله تعالی محبت ته د قرآن کریم سره تعلق جوړول دا الله تعالی ته نږدې کېدل دا مجالس د دې دعوت د پاره مقرریږي چې مونږ او تاسو عوام او خواص رونه نارینه او زنانه او قرآن کریم لراشو او قرآن کریم سره سینه ولګو او قرآن کریم زده کو قرآن کریم عملی کو او قرآن کریم د ژوند قانون کو الله تعالی دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب